اچھا بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ چې کوم دی لومړنی کلاس دی. لومړنی کلاس کې چې کوم دی مونږ به د ټولو نه اول حروف مفردات زده کوو. حروف مفردات څه ته وایي؟ حروف مفردات دې ته وایي الف نه تر یا پورې چې څومره حروف دي دې ته حروف مفردات، یعنی الګ الګ حروف. دا دي حروف مفردات. اوس دې نه پس چې کوم سټپ دی هغه دي نقطې. نو موږ به کوشش کوو چې کټ مارکر باندې موږ څه نقطې پهلې زده کړو. نقطې څه ته وایي؟ یعنې موږ څلور ګوټه داسې ټکي اچولي زده کړو. ټولو نه اول به پهلني سټپ کې موږ په نقطو باندې لاس صفا کوو چې زموږ نقطې زده شي. ای نه پس چې کوم دی موږ به الف نه تر جیمه پورې لیکل کوو. دا دي نقطې. ٹھیک شو؟ دا زموږ نقطې شوې. اوس په دې نه پس چې کوم دی ورډ چې کوم دی الف نه تر جیمه پورې موږ به کوشش کوو چې لږ لږ سبق وي او لږه مختصر ویډیو وي چې خلک هم نه تنګېږي، ام بي هم نه ضایع کېږي. ټیک شو جي؟ نن به موږ چې کوم دی الف نه پیل الف. ٹھیک شو جی؟ الف مارکر به بالکل داسې په سیټ کیرو او سیده به راوړو. دا شو الف. دا به 3 قط مقداری 1 2 3. صحیح شو جی؟ دا زموږ د الف مشق دی. ٹھیک شو جی؟ دې نه پس چې کوم دی موږ به با زده کوو. با به داسې زده کوو، یعنې توره چې هلکه جوړوي. صحیح شو جی؟ لکه فرض که دا اوس ما توره جوړه کړه. دا شو با. صحیح شو جی؟ دا شو با. سوري دا لږه ورته سیټ رانغی. دا به یا د 9 ټکو برابر وي یا به 11 ټکو برابر وي. خو تاسو به کوشش کوئ چې توره غونته بس توره خو آسان ډرایینګ دی، بس چې چاله توره ورځي د به زده شوه. صحیح شو جی؟ دې کې اوس تا چې کوم دا سمپل ده، تا به د شپږو ټکو مقدار برابر وي. دا به زموږ ته صحیح شو جی؟ دې نه پس چې کوم دی جیم
جیم به څنګه جیم هم انشاءالله په هغه هم پریکټس کوو. جیم به چې کوم دی مونږ اول کوشش وکړو چې د جیم سر زده کړو. مونږ به اول کوشش وکړو چې د جیم سر زده کړو. صحیح شو جی؟ چې د جیم سر زده شو ای نه پس به مونږ زده کوو د جیم دایره. صحیح شو جی؟ بیزوی شکل یعنی انډ شکل به تاسو زده کوئ. چې کله ستاسو دایره زده شوه نو ستاسو به چې کوم دی د دې دایرې نه ډېر حروف زده شي. هغه به هم تاسو ته دې نه پس بعد سټپ کې ښایم. صحیح ده؟ شو دي دا جیم شو. اوس مونږ به چې کوم دی د ټول نه زیات په دې الف او با او دې نه علاوه چې کوم دا جیم دی په دې کې مونږ ډېر زیات پریکټس کوو. ولې چې د جیم دا دایره به زمونږ په ډېر څه کې په کار راځي. تاسو ته زه اوس یو مثال درکوم. مثال के तौर पर تاسو دایره زده کا دا یو دایره شو. صحیح شو جی؟ دینه تاسو عین هم زده کو. صحیح شو جی؟ تاسو دایره زده کا دینه تاسو سین هم زده کو. تاسو دایره زده کا تاسو چې کوم دی دینه صاد هم زده کو. صحیح شو جی؟ تاسو الف اور با زده کو تاسو کاف هم زده شو. الف شو اور دیوانه با شو تاسو کاف هم زده شو. صحیح شو جی؟ دا چې ډېر حروف دي ستاسو دایره زده شوه ستاسو یا چې کوم دی هم زده شو. انشاءالله دا به سټپ بای سټپ ټول زده کړو. ٹھیک دی؟ دا و د نننۍ کلاس او انشاءالله سبا نه به بیا بل کلاس شروع کړو. دا نه شروع کړو انشاءالله تاسو په دې باندې پریکټس وکړئ. الله تعالی